الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا داسی دوا یاران بچا لیدلی نوی داسی دوا یاران بچا لیدلی نوی چیو یار ورته کنزلو بل دعا کړه چا د ځان سره اعمال قبر ته یوړه چا د ځان سره خپل مال قبر ته یوړه تخت او تاج د شاه جهان نشلو پاتی د دولت نئی کنگال قبر ته یوړو واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زما د اهل سنت والجماعت عقیدی سره تعلق لرونکو په دین مینو غیرتمندو مسلمانانو الله جل جلاله اما نواله په منګ او تاسو باندې بشماره احسانات انعامات کړی دي چې الله جل جلاله منګ او تاسو ته د ایمان دولت را نصیب کړی دی او دا ایمان ډیر لوی سرمایه ده زما محترمو زمانه جاهلیت کې به خلکو خپل لوریانې ژوندۍ خخولي نو یو کس راغی الله رسول صلی الله علیه وسلم تعرض کی یا رسول الله اوس خو زم مسلمان شوم خو تپوس د دې متعلق کوم چې په زمانه جاهلیت کې ما کم خخ کارونه کړی دي یعنی د کفر په حالتو کې ما کم خخ کارونه کړی دي دا غیب ما ته بدلا اجر او ثواب ملاویږي کنه به ملاویږي و تاسو کارونه کړی نو پیغمبر علی صلوات و سلام دا غنه تپوس کوي دغه کس ورته وی یا رسول الله خلق بخپل لوریانی ژوندې خخولی او ما با داغینا غلوریانی په هر قیمت باندې اخستلی او داغي پرورش به میکولو بیا به می هغه واده کولی دا سلسله زما په ذریعہ سره الله ختمه کړي چې یو کس بخبل لور روانه کړي او خخوله به ما به ورته ویلی چې دا لور دې مال راکا زب تعالی یو اوخ در کم په بدل کې دا ته مخه خوا بیا باغنه منلا ما به ورته وی دو خان واخلا دریو خان واخلا حتی لسو خان به واخست نو هغه لور چانه به چې کم دی پسلو خانو باندې وا لور واخستلا او داغي پرورش به وکړو او زما عزتمند او راغټه به کړه او هغه به بل ته پنیکا کا نو یا رسول الله ما ته د دې عمل سبدلا س اجر او ثواب ملاویږي کنه به ملاویږي الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې د دینه بل غټه بدله الله تعالی صدر کی چې تاته د ایمان دولت در نصیب دا څومره لوی دولت ته دا تاته بدله په دنیا کې ملاو شو چې تاته الله د ایمان دولت در نصیب کو نن موږ سره د ایمان د دې دولت فکر نشته د دې دولت د دې نعمت قدر موږ سره نشته
چې الله څومره لوی دولت څومره لوی نعمت منګ او تاسو ترا کړل. قسم د الله په ذات باندې چې زما محترمو کلمې نه ویلي، ایمانی نه راوړې، مسلمان شوی نه، په الله قسم د الله قانون دا دی چې دی له جهنم کې ځای ورکوما، په جنت کې د دې ځای نشته. بس دغه دنیا ده، د دنیا د ختمېدو سره به د دې تباہي او هلاکت او ناکامي شروع شي. نو زما محترمو د ایمان لوی سرمایه الله مونږ او تاسو ته نصیب کړی ده، خو مونږ او تاسو به د الله د نافرمانی نه بزان ساتو، د ګناهونو نه بزان ساتو، د بد اخلاقۍ نه بزان ساتو، د 5 وخت د مونږ اهتمام وکړو، د خويندو حقونه به ورکو. زما عزتمندو که زکات در باندې فرض شو زکات به ورکې. دغه شان د ایمان د جوړولو د پاره با تخپل مال لګي، خپل وخت به لګي، لکه څنګه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د ایمان د جوړولو د پاره خپل بیبیانی پرې غوستلې، خپل بچی یتیمانان کړه. زما محترمو د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین کورونه وران شوی دي، داغي بیبیانی کونډې شوی دي د دې دین د پاره. دا دین دا دومره په اسانه با زما اوستا په دې 15 فوټه بدن کې ناراضي. د دې دین د پاره با ما ته قربانې نه ورکو، ما ته به هلي زلي کو. والله چې کوم والدین په خپل ځان کې دین رانولي دا یاد ساتي داغي په بچو کې دین ناراضي. والد سیب والدا د الله د دین د پاره با قرباني ورکي او بیا زما محترمو مال براخلی د الله په دین به لګي. لکه څنګه ابراهيم عليه السلام د الله د دین د پاره قرباني ورکړه، ورسره بیبي هاجره رضی الله تعالی عنها د الله د دین د پاره د خپل خاون سره قرباني نه ورکړي. الله رب العزت اولاد قربانی والا ورکو حضرت اسماعیل علیہ السلام چې الله د والد سیب او د بچی دا قربانی ګوري. په قران کې الله پاک فرمایي فلما اسلم وتله للجبين وناديناه اي يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. نن د دعوت او تبلیغ چې کوم आवाज لګيږي په الله قسم دا د نوح علیہ السلام هغه کشتی دا چې کوم خلق دی کشتی ترا او قتل هغه الله پاک همیشه د هلاکت نه بچ کو، همیشه د ناکامی نه بچ کو، همیشه د نقصانات نه بچو. چاچی مسخري وکړي، چاچی مخالفت وکړو، هغه ټولي دنیا ته دا خلکو انجام مخامخ. نن پدې صدې کې خلک را پاسي او پداوت او تبلیغ باندې رد کړي، پداوت او تبلیغ باندې اعتراض کړي. زما محترمو په الله قسم الیاس رحمه الله د دعوت او تبلیغ باندې حضرت مولانا الیاس رحمه الله اغي چاړه راوړه او زما محترم مفتی کفایت الله سے مخې ته کې خوستا ورته وي دغه منصوبه دغه تحریک چې کوم د دعوت او تبلیغ ما شروع کړی دی کچرتا دا زما تحریک او دا منصوبه او دا سوچ او فکر زما صحیح وي مال فتوا راکا او کني دا چاړه مې راوړې دا پدې چاړه باندې ما اوها او ختم میکا ما تا تخپل خون در بخله اغي په باقاعده فتوا جاری کړی دا. الیاس رحمت الله علیه د دعوت او تبلیغ دا مهنت د علماء کرامو د پار راويستو دا جالي بازانو د پار خور کړو وای ز سو کم چې په دې جال کې ټپوسان راګیر شو او بازانو یعنی علماء کرامو د دعوت او تبلیغ د مهنت دا بالکل نظر اونکړو بالکل توجه ورنکړه. نو نن پداوت او تبلیغ کې هم زمنګ امین رو نګرځي هم د علماء کرامو لا زمنګ او استادو نه چې کومي خبري ووري
هغه زما عزتمندو کوڅه په کوڅه کور په کور باندې ګرځي او دا خبرې هغې مخکې رسوي بلغوا عني ولو آیا په دې باندې عمل کوي. زه خو د اجرې نه فارغېږم د بیټک نه فارغېږم د جومات او مدرسې نه فارغېږم. دا خو الحمدلله د دعوت او تبلیغ د دې محنت په ذریعه سره د څومره خلکو زندګۍ الله بدل کړي. څومره کافران مسلمانان شو، څومره اجړاګان او ډمان پرای راس باندې رالل. نو چې د دې خلکو دفاع کولی نشي اعتراضونه مه کوه. تراشه وګوره چې څومره لښکرې د علماء کرامو تیارې شولې د دعوت او تبلیغ د محنت په ذریعه سره. د څومره غیر مسلمو زنانو نارینو زندګۍ الله پاک چینج کړلې بدلې کړلې د دعوت او تبلیغ د دې محنت د برکت. زما محترمو دا محنت د انبیاء علیه السلام محنت ته، دا محنت د جناب محمد رسول الله محنت ته. د خلکو زندګۍ بدلی شي پرای راس باندې راشي توبه وباسي الله والا جوړ شي. عمر رضی الله تعالی عنہ ناس ته زما عزتمندو ایمان نه دی راوړی، اسلام نه دی قبول کړي. ابو جهل ټول مشرکین کافران د پیغمبر علیه السلام دشمنان د الله د رسول د قتل منصوبه جوړه کړې ده او په کافرانو په مشرکانو باندې روب پروت دی. عمر رضی الله تعالی عنہ پاسېدو او تورې راویستا مړه د دې پیغمبر نه خو تاسو ډیر زیات یریږئ او ډېره غټه قسم ترې نه جوړه کړې ده. زم د دې پیغمبر نه به سر جدا کوم تر هغه پورې به واپس نه راځم. زما محترمو هلته پیغمبر علیه السلام لاسونه اوچت کړي دي یا الله یا الله عمر بن هشام یا عمر بن خطاب دې دواړو ته یا الله په یو کې یا الله اسلام ته قبولیت او بری ورکا. دې دواړو کې یو ته یا الله هدایت وکا، اسلام ته طاقت فتح بری ور نصیب کا. هلته عمر تور راخیستې ده د پیغمبر علیه السلام د قتل پسې را روان دی او الله رسول الله تزار او قطار سره جاړي. وای داسې دوه یاران بچا لیدلی نه وي چې یو ورته کنزل او بل دعا کا. الله رسول لګی دی دعا کوي او زما محترمو عمر رضی الله تعالی عنہ غصه کې روان دی چې وی قتل سعد رضی الله تعالی عنہ مخې ته راغی. وی عمره څه داسې غصه کې رواني؟ وی زه د پیغمبر علیه السلام د قتل پسې روان یم او دا توره مې راویستې ده تر هغه پورې به دا توره واپس نه دننه کوم تر څو مې په دې توره باندې د محمد رسول الله سر قلم کړی نه. سعد رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې ته د هغې مقابله نشي کولی، ته هغې ته هېڅ نقصان نشي رسولی. زما او ستا رب چې تر کومه پورې غوښتلی نه وي زما عزتمندو زما او ستا نوکم څوک ازار کولی نشي. په ځمکه باندې تر هغه پورې فیصله نه قایمیږي تر څو پورې د اسمان نه فیصله راغلی نه وي. دا یاد ساتئ، نن ما او تا د مخلوق نه یریږو، نن ما او تا د ښځې نه یریږو، د بچو نه یریږو، نن د ګاونډي نه یریږو، د مقتدي نه یریږو او د الله یرم په زړه کې نشته. د یو جج او کرنل او وزیر اعظم او د پولیس او د فوج نه یریږو، د هغه الله یره زمونږ په زړه کې نشته. زما محترمو که د الله یره زمونږ په زړه کې وه تاسو وایئ دا جوماتونه به ویرانو. د الله یره زمونږ په زړه کې وه نن به دا د خویندو حقونه موږ داسې ایثار کړي. نن که د الله یره زمونږ په زړه کې وه موږ به د یتیم په مال باندې خېټه اچولې وه. د الله یره زمونږ په زړه کې وه موږ به نام تول کې کمی کولو. د الله یره زمونږ په زړه کې وه موږ به مسلمان له دوکه ورکوله. د الله یره زمونږ په زړه کې وه نن به موږ قتل او قتال کولو. نن به د مسلمان وینه موږ تویوله. نن زناګانې عام دي، څومره د الله نافرماني نه کېږي. پته ولګېده چې د الله یره نشته، د الله نه نه یریږو. زما محترم سعد رضی الله تعالی عنہ ورته دا خبره وکړه
عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا ښکاری تام اسلام قبول کړي تام ایمان راوړې یا امام ایمان راوړې عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا سګوري چې ودرېګا اول خوستا علاج وکم بیا به د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ګورم اول خوستا علاج وکم تورې راويستا سعد رضی الله تعالی عنهم تور راويستا یو بل سره جنگيږي مقابله شروع ده پدې کې سعد رضی الله تعالی عنہ ورته پیغور ورکو وې عمره ته زما او د پیغمبر علیه السلام غم کې لاړ شه پکور کې ستا اوخه او ستا خور مسلمانه شوې ده لاړ شه داغي غم دی اولو کا ویا داغي نه بعد په غوسه کې زما محترمو د خپل خور بي کور تراغه خور بي کور تراغه خپل خور کر راغه او زما محترمو چې دروازې ته را نږدې شو نو د دننه نه د قرآن مجید د تلاوت آواز راځي الله اکبر هغه قرآن آواز راځي کم قرآن چې ما او تا په تختونه کې سنبال کړی دی کم قرآن چې ما او تا په کپړو کې سنبال ایښو دی بس صرف راخله او ښکلوه او سینې سره لګوه واپس اږده دې ته مینه نه وایي دې ته د قرآن سره محبت نه وایي سار وختي کار لذي قرآن نا واخلي خولي کی واپسی کی دی په ایمان وا دا د قرآن سره مینه ده دا د قرآن سره محبت ته زما استا ګیره سپینه شولا اوس پوری په دې قرآن نه پويګو د قرآن आवाज د تلاوت आवाज راځي مخکې خدا پرده نه وا د پردې حکم نو یو قاری براغلو او زما عزتمند د عمر رضی الله تعالی عنہ اوخه او داغي خورته قرآن خودلو قرآن ورته عزت کولو نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دا قرآن आवाज واوریدو چې دا خو واقعي مسلمان شوی دي زما محترمو دروازې وهلا په زور زور دروازه وهلا هغه خوري پوي شدادي زما عزتمندو خورته فورا پته ولګید چې عمر رضی الله تعالی عنہ راغې هغه قاری سیب ته وای چې ته فورا په یو کمره کې پټ شه کمنګ ته ارڅنګه تکلیف راکې هر څومره سخت هر څومره وهل ټکول منګ لراکې منګ خپلوانی زی خور ما او دای او خیره ته پټ شه سینه تا ته تکلیف درنګي هغه قاری دنه په یو کمره کې پټ شلو زما محترمو عمر رضی الله تعالی عنہ را دنه کېدو سره په خپل اوخي باندې را باندې ته وي تاسو به ایمان شوي یعنی تاسو مسلمانان شوي خپل دینم پریخه دي خپل مذهبم پریخه دي زما محترمو خپل اوخي را غرزول دي او د پاسه ور باندې ناشته خور بي رااله چې دا به خلاصې به وکم یو بل نه اخلاص کما زما محترمو چې کله اخلاصې کولو عمر رضی الله تعالی عنہ دومره زوردار سپیړه دی خور لور کړ په دې مخ باندې چې داغي په ذریعہ سره د مخ نوی نه روان شو ما خو تاسو ویلي چې دی له الله یو پاور ور کړو یو طاقت ور کړو هر سړی به د عمر رضی الله تعالی عنہ نه یریدو نو خور بی د مخ نوی نه روان دي او زما محترمو چې کله د خپل خاون وهل ټکولو کته کله د خپل ځان وهل ټکول او دا ویني وکتلې را مخ کې شو وتوي اے عمره کته د خطاب زوی زم د خطاب لوري ما زم د خطاب لوري ما علی الاعلان درته دا خبر کوم چې نن ما خپل خاون په یوځای باندې په محمد رسول الله ایمان نه وړي نن ما او زما خاون په محمد رسول الله ایمان نه وړي اے عمره ته چې څه کولی شي وکړه موږ یو قدم وروسته کېدو والا نه زما محترمو به هر حال چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ دغه جذبات ګوري د خور دغه جذبات ګوري چې په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې څومره مینه ده په الله څومره مینه ده وتوی که قیمه قیمه مم کی ټوټه ټوټه مم کی یو قدم وروسته کېدو والا نه اوس الله رب العزت د هدایت فیصله راولېږه د عمر رضی الله تعالی عنہ د هدایت فیصله الله راولېږه وتوی خدا ټیک ده خدا را ته وای
دا تاسو چې د کوم سپارو تلاوت کولو هغه سپارې لګ را ترا کوي هغه تلاوت لګ را تو کوي هغه تلاوت لګ را باندې واوروي زما محترم هغه قاری صاحب چې کم دنه پټ شي او هغه راوته چې الکا د عمر رضی الله تعالی عنہ جذبات خو بدل شو د هدایت فیصله رااله زما محترم عمر رضی الله تعالی عنہ غسل کو او هغه کلام د قران مجید آیاتنا طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى هغه د قران آیاتونه واوریدل نورم پزړه کې رڼا رااله نورم پزړه کې رڼا رااله او بیا سوي محمد رسول الله چرته ده فورا ما محمد رسول الله لبوزي چې ز په ایمان راوړم ما محمد رسول الله لورسوي زما عزتمندو الله رسول الله سنو چت کړی دي د عمر د هدایت د پاره سوال کوي دعا کوي یا الله عمر رضی الله تعالی عنہ ته هدایت وکا صحابه غمجن ناس دي ولی په مکه مکرمه کې خبره خوره شوې ده چې عمر رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علی السلام د قتل پسې وته دي او هغه ټیم د جهاد حکم هم نو د قتل او د قتال حکم هم نو سبکی ټول صحابه غمجن ناس دي که عمر رضی الله تعالی عنہ راغی نو محمد رسول الله ته ضرر ورسي تکلیف باور کی دا بسکیږي ټول غمجن ناس دي صحابه غمجن ناس دي صحابيات غمجن ناس دي پدې کې عمر رضی الله تعالی عنہ راغی زما محترمو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ قتلو فورا تور راويست چې والله معاملې خراب ده سړی خورا ورسید اوس هغه ته پته نشتا چې داغي جذبات داغي اراده داغي زړه الله بدل کړي دي اپا کم نیت راغله خدا یاد ساتي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر بهادر پیغمبرو ډیر غیرتی پیغمبرو ز اکثریت ویم هغه د غیرتی پیغمبر امتیان چرتم بی غیرت کېدل نشي دا بی غیرتوب ختم کړي دا بوزدلین ختم کړي دا ډرپوکي ختم کړي پکټ بمري په بستر کې بمري په باتروم کې بناستي او مرګ بدل لراشي په سلیما کې بناستي او مرګ بدل لراشي تا چې بل باندې د خاور ډېرې جوړ کړو د غشانتی به پتا هم واوري خوري اوازونه چې د بل د مرګي اوري د غشان به ته د خپل مرګي هم واوري عجیب رحمان زړه دې د کتو دې چې مرګي په دنیا شته او طلاقان دي مرګ به راځي کنه به راځي راځي کنه به راځي اوستانه تپوس کوم ما ته په دې منبر باندې مرګ راغې خوش قسمتي ده که بدبختی ده هر سړی پوهیږي چې په جمعات کې در مرګ راغې خوش قسمتي ده که بدبختی ده خوش قسمتي همدا ده چې په رکوع کې در مرګ راغې وغورځېدې د الله په کور کې خو مشکله ده موږ خړسرو ته چې کم دی داسې بختور مرګونه نه میلاویږي پوه شوې عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله راغې زما عزتمندو د پیغمبر علیه السلام د بهادرۍ کیسه واوره د پیغمبر علیه السلام بهادری وګوره تاسو وایي چې صحابه و د پیغمبر علیه السلام نه مخکې دنګل لا الله رسول صلی الله علیه وسلم د ټولو صحابهونه زیات غیرتیو زیات بهادرو زما عزتمندو په مکه مکرمه کې یو ځای کې داسې یو بم خلاص شو داسې یو ناشنا زما عزتمندو یو درزار جوړه شوه چې ټول صحابه غمجن ویریدل هر مسلمان ویریدو چې دا څه چلو شو داسې یو درزا جوړه شوه الله رسول صلی الله علیه وسلم چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د خپل کورونو راوتل الله رسول په اس باندې ناس دی او تورې لاس کې دا او زما عزتمندو د مکې مکرمې ټولو کوڅو کې چکر لګولیو او ټولو صحابو ته وایي دن نشئ ما د ټولې مکې مکرمې جاج پړتال واخیستو هېڅ خبره نشته سر کورونو ته دن نشي هغې چکر ځان له تنې تنها باندې چکر لګولیو نن خو ما ورته یو بل مخکې کوو الله رسول دومره بهادرو دومره غیرتیو دومره زما عزتمندو چې د چا په زړه کې د الله یری
دا غي پزړه کې د مخلوق یره نه بیا د چا پزړه کې چې د الله یری دا غي پزړونو کې د مخلوق یره نه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله عمر رضی الله تعالی عنہ وکتلو صحابه را مخ کې شو چې څنګه په عمر رضی الله تعالی عنہ حمله کوله. الله رسول فرمایي روسته شي ما پس راغله دې زبد عمر مقابله کوم زه روسته شي تاسو بوله ګوتیم نو وروړي زما عزتمندو پیغمبر علیہ السلام په خپل را مخ کې شو او عمر رضی الله تعالی عنہ د دې گریوان نو ولولو د سیونه ولو ته وایا په کم نیت راغلی زما عزتمندو دا د طاقت ته د ایمان طاقت ته طاقت ته د طاقت ته نن د خیر سره د ایمان طاقت نه مسلمان د خیر سره خلاص شوی دی. هغه ایمان طاقت مسلمان سره اوس نشتا. مونږ چې وایو په ایمان خواریو کوي ایمانونه جوړ کوي د دې خلکو د ایټمبه به بیا کار نه کوي د دې خلکو د اصلحي به بیا کار نه کوي. ما ته ویل چې اجي په مرکز کې ناشته او زما عزتمندو بلوټ وهلي تمانچا مخامخ سینې ته ورلنیولې ده. اجي سے ورته وي بھائی پستول سے نہیں ہوتا کس سے ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. اوس دا خبره خو ما تا کو خو د دې خبرې حقیقت ته ما ته نه رسیدلی. الله دې مو رسي دې خبره ورسېدی. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای او چې کله الله رسول زده دې زینه ونی ولم کنه ویني ولم وی په ما باندې دومره روب راغې دومره ير رااله چې زما د ټول بدن نخوله وتله. وی دومره روب الله ور کړو دومره دبدبه الله ور کړو. داسې پهلوانان چې زما عزتمندو په سرمن باندې به خپل کې خوستا تا به ویلی چې په دې سرمن باندې چا غرو ټکوال سرمن بشلیدا خدای د دې خپې نه با هغه سرمن چا اخوا کول نه شو. هغه پهلوان پیغمبر علی السلام پس راغې وتوي کترشتونه پیغمبري ز پتا ایمان ناوړم خدای نه مخ کې وز تا سره مقابله کوم. وې سم مقابله ده وې ز په دې سرمن باندې خپل دم او زما د خپې نه دا سرمن تراخ کاږ په الله قسم. زما عزتمندو صحابه را مخ کې شو یا رسول الله مونږ ته پرېږده یا رسول الله رسول ورته فرمایي چیلنج چاله ورکړي چیلنج مال را کړي او زه به مقابله کوم. هرې مقابلې ته را مخ کې کېدو چې زما د امتی کلمه وایي مسلمان شي د جهنم د اور نه بچي جنت لو والا جوړ شي. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنی تنها په یو لاس باندې هغه سرمن اونې ولا او داسې جړقې ورکو داسې د دې خپې نه ورله را خلاصه څه خبره کې غټ پهلوانان به داسې اوچتول او راغورځول به ته اوس خو کلمه ووایه کنه وایي نه خپه مې خطا شوه وایي دویم ځل لازه دویم ځل به مقابله شروع شوه بیا راوغو وایي نه خپه مې خطا شوه دریم ځل بیا راوغورځولو. پیغمبر الله کمزوری نه پیدا کوي پیغمبر الله اړوند او کون او زما عزتمندو ګډ او شل نه پیدا کوي. هر اعتبار سره پیغمبر الله مضبوط پیدا کړي. خایس اعتبار سره الله پیغمبر خسته پیدا کړي. ننګیر چاپیرا په الله قسم دا منافقین دا زما عزتمندو معترضین په اسلام باندې اعتراضونه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایا عمره په کم نیت راغلی و یا رسول الله کلمه راته وایا چې مسلمان شوه. یا رسول الله کلمه راته وایا چې کله صحابو دا واوریدل اوه ټول صحابو نره تکبیر الله اکبر صدا بلند کړه. په الله قسم او به عجزی ته ګورا چا ورته ویلی ای عمره تا چې ایمان راوړو اسلام دی قبول کو اسلام ته الله ډیر غلبه ورکوي. چپ اسلام مخکې نه عزتمندو اسلام مخکې نه غالبو په ما خو پلارو خانم نصرول خو چې ما د محمد رسول الله غلامی تسلیم کا عمر ته الله عزت ورکو ان الدین عند الله الاسلام. اسلام عزتمند دی ورونو. 5 وخت مونږ شروع کې الله به عزت درکې. د قرآن تلاوت شروع کې الله به عزت درکې.
بچی ته پټکې په سر کا الله به عزت درکي بچې د قرآن حافظ جوړ کا الله به عزت درکي دنیا به دې الله ښایسته کوي آخرت دنیا کې زما او ستا ژوند دی نورونو انشاءالله چې تر کومه پورې زما او ستا په بدن کې ساه وي الله به راضي کوو انشاءالله توبه به وباسو انشاءالله الله سره به صلح کوو انشاءالله خپل جماعتونه به آبادو انشاءالله ها الله نن هم په انتظار دی یاد ساتئ چې کله مرګ راغی بس کیسه ختمه بس ستا د ژونده پورې کیسه شروع ده چې څومره دې د وسه کېږي الله خفه کا څومره دې د وسه کېږي د الله نافرماني دې وکړه الله جل جلاله بنیاز ذات ته احد ذات ته صمد ذات ته لم یلد ولم یولد ذات ته زما او ستا په ګناهونو باندې د الله هیڅ پروا نشته الله وی جنت مم جوړ کړي دی او جهنم مم جوړ کړي یو نوجوان چې د سحر مونځ نه کړي ماسختن مونځ یو نه کو د شو په دې حال کې د مرګ راغی د سترګې په قبر کې کولاوي شوي تاسو وای ها شتا زمنګ په دې محله کې خصوصا پسلو کې 99% زنانا نارینه مونځ نه کوي خفه کېږئ مه کوئ الله ته هیڅ پروا نشته زه خو د خپل داستان درته بیانوم زه خو د خپل جڑا فریاد درته بیانوم وہ جگی تو تم نے سنا نہیں میرے عمر بھر کا ریاض تھا میری درد کی تھی اداس تھا جسے تم ہنسی میں اڑا گئے تاسو ته به پته ولګي تاسو خو نن د بچی په مونځ باندې هیڅ پروا نه ساتئ لور دې د سر نه لوپټه کوزه کړه لور دې چې کم دی بله ورځ به زما عزتمندو دا درون لباس وغورځئ بله ورځ به دې دا بچی اوسې ته قابو کولی شي خو بعد کې بیا ته نشي قابو کولی دا شنې لختې دي دا واړه واړه بچي الله درکړي چې د دې څنګه تربیت کې ته کولی شي زما عزتمندو دا یو واقع درته بیانوم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه نیازبینه بیبي په هغه پاک دامنې بیبي په هغه حسینې بیبي هغې باندې تهمت ولګېد دې منافقانو څوک نه دي پریښي ما تاسو ویلي که چې دا منافقان دا د دیندارو خلکو ورپس دیندارو خلکو پسې په دې جماعت کې په موږ باندې څومره تهمتونه څومره اعتراضونه څومره زما عزتمندو خو نه ته به یریږې نه ته به رسته کېږې نه ته به ثابت قدمۍ سره خپل کار کې خپل تحریک به چلې مونځ به نه پرېږدي پټکې به نه کوزې د محمد رسول الله دا مبارک لباس به یاره ما خو خلک تنګوي یا دا خلک ما پسې سوی لګیا اوس د تبلیغ والاو پسې خلک کمې کمې خبرې کوي چې د ښځو نه تنګ دي او ښځې سنبالولی نه شي او دا نه شي کولی خو نه جي نه موږ دې خبرو ته نه ګورو موږ خپل کار کوو زموږ څوک شته چې هغه به جواب ورکوي هغه به بدله اخلي پوه شي اتا پسې قدم راوچتوي الله یې مخکې سترګې وباسي نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو نه خوښترینه بیبي څوک وه عایشه بیبي څوک وه ها د مؤمنانو مور بیبي عایشه بیبي زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به چې کله غزوې له تلو نو ځان سره به یو بیبي بوتله چې د کمې بیبي نمبر به نو په دې نمبر کې عایشې بیبي نمبر راغی او زما عزتمندو په اوښ باندې د پاسه به یې ډولۍ وهلې وه او په هغې کې به عایشه بیبي ناسته وه دا قافله به روانه وه زما عزتمندو زی په زی به دمه کوله په یو ځای کې دمه وکړه صحابه کرامو هغه ډولۍ د هغه اوښ نه راکوزه کا په کومه ډولۍ کې چې څوک ناسته وه عایشه رضی الله تعالی عنها ناسته وه هغه ډولۍ راکوزه کا چې کله یې راکوزه کا نو زما عزتمندو د دنیا اوښان به صحابه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ټولو به خپل حاجت پوره کولو اوبه به څښلې دغه شان زما عزتمندو عایشه بیبي د عمر نه ډیره کمه وه عایشه بیبي د عمر نه کمه وه هغه خپله فرمایي ما نه دغه ټیم کې یو غلطي وشوله چې ما د پیغمبر علیه السلام نه تپوس ونه کو او بې اجازته لاړم د حاجت پوره کولو دپاره مخکې دا باترومونه خو نه نارینا زنانا دا به زما عزتمندو بهر ته د خپل حاجت پوره کولو دپاره تلل داسې وه حاجت پوره کولو دپاره عایشه بیبي فرمایي زه هم لاړم حاجت پوره کولو دپاره زما عزتمندو د عایشې بیبي نه
هار الته چرته وغورځېدو چې کله واپس راتلا نو چې وی کتل په غاړه باندې چې کم هار هغه ورسره بیا نو هغه هار پسې واپس زوی زسته نه شوم چې هغه هار مانه کم ځای کې وغورځېدو هغه هار پسې ګرځېدم په دې کې زه لږه لیټ شوم څه شوم لیټ شوم وایي زه واپس چې کله راغم چې مې وکتل هغه قافله مانه تلې وه وایي زه د بدن نه لږه کمزوري مومه نو صحابو ته پته نه ولګېدلې چې په دې ډولۍ کې عایشه بیبي ناسته ده او که نه ده ناسته هغه ډولۍ اوچته کړې ده او په اوښ باندې ایښې ده او بس تلې چا کتلې نه و دننه چې په ډولۍ کې عایشه شته که نشته زما عزتمندو عایشه بیبي چې کله راورسېده او هغه منظر یې وکتو چې خدای پاکه دا څه وینم یا الله دا څه چلو شو زما عزتمندو عایشه بیبي ډېره زیاته خفه شوله ډیره زیاته خفه شوله په هغه ځای باندې کېناسته وایي چې اوس مخکې ځم ما ته خو ځای معلوم هم نه دی چې هغې به چېرته تلي خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مزل کوي او ځای په ځای باندې دمې کوي نو یو ځای کې به هغه په دې ډولۍ باندې بې نظر شي د عایشې تپوس به وکړي نو زه به ورته په ډولۍ کې ښکاره نه شم واپس به ما پسې دې ځای ته راشي زما عزتمندو عایشه بی فرمایي زه په همغه ځای کې کېناستم او څادر مې په ځان ناواچو او بیا ستړي شوم سملاستم په دې کې مې سترګه ورغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر زیات هوښیار الله رب العزت ورته ډېره پوهه ورکړې وه دی به دې قافلې پسې وروسته یو صحابي پرېښی و د دې قافلې پسې وروسته یو صحابي به پرېښی و به ډېر وروسته را روان و چې دا قافله به د هغه ځای نه لاړه نو هغه صحابي به راورسېدو که د چا نه به څه پاتې شوي و نو دې صحابي به راوچت که ورپسې به یې ورسېدو الله رسول صلی الله علیه وسلم دا ترتیب به جوړ کړی دا اوس هم تبلیغ والا په دې ترتیب باندې عمل کوي یو جماعت د یو ځای نه بل ځای ته ځي نو دی په تیزۍ کې د یو ځای نه بل ځای ته ځي اکثریت لکه کور ته واپسي کېږي نو زما عزتمندو هر سړی پته دی بس هر شی زر زر اوچتوي خو دې ته پته نه لګي چې سره نه پاتې شو سره نه پاتې نه شو نو بیا وروسته کم ملګری چې راځي چې څه پاتې شوي هغه ورپسې یوسي نو همدقه شان زما عزتمندو وروسته یو صحابي راغی چې د هغې نوم زعفران ابن معطل رضی الله تعالی عنه زعفران ابن معطل رضی دا د عمر نه رسیده صحابي و چې کله هغه راغی هغه ځای کې نظر واچولو چې هلکه دا څه پراته دي چې کله هغې په خپل عمر کې عایشه بیبي ډېره وړه وه چې عایشه بیبي کتلې وه عایشه بیبي کتلې وه زما عزتمندو چې کله هغه څادر لرې کو چې وی کتل هو انا لله و انا الیه راجعون دغه ځای کې زما عزتمندو انا لله چې دا خو عایشه بیبي ده دا څنګه پاتې شوې ده د محمد رسول الله کور والا بیبي دا څنګه پاتې شوې ده زما عزتمندو چې کله عایشې بیبي ته پته ولګېده چې دا خو زعفران ابن معطل رضی الله تعالی عنه دی هغه نور هم په څادر کې ځان ناپټ دومره حیا نه کوه ځان یې نور هم راپټ دا یاد ساتئ د پیغمبرانو بیبیانې بدکاره نه وي د پیغمبرانو بیبیانې بدکاره نه وي که ته دا خبره تسلیمې چې پیغمبران پاک دي نو دا خبره به سر کې تسلیمې چې د پیغمبرانو بیبیانې پاکې دي او پاک سړی له الله بدکاره ښځه نه ورکوي چې یو سړی به پاک ژوند کړی او هغه به په بدکاره او بدکرداره ښځه واوړي دا د الله قانون نه دی قرآن کولاو که تا ته څه وایي دا چې تا ګډې وړي کړي دي تا ګډ وډ ژوند کړی دی تا چې کوم دی د بل عزت ته سپک کتلی دي همدقه شان به ستا عزت ته هم چا سپک کتلی ضرور ته ځان په اودس کې ساته ته به په ځان سخته تیرې ته به نامحرمو ښځو ته نه ګورې ته به د الله نافرماني نه کې او الله پاک به دې په خبیثه ښځه اوړئ دا نشي کېدی دقه شان پیغمبران پاک دي الله پاکې بیبیانې ورکړي نو زما عزتمندو زعفران ابن معطل رضی الله تعالی عنہ خپل اوښ کېنولو او وایي سبحان الله په سبحان الله لفظ سره عایشه بیبي پوه شوله او راپاڅېده او په هغه اوښ باندې کېناسته او زما عزتمندو روانه شو خپل کور ته ورسول خپل کور ته قسم کوي په دې ټوله لاره کې دې صحابي یو نظر ما ته کتلی نه دي یو خبره ما سره کړې نه ده
دومره د پاک او دومره صفا صحابه، دومره د زړونو صفا صحابه. زما عزتمندو اوس خبره واورئ، و چې کله ورسېده نو عایشه بیبي یو میاشت بیماره وه. څومره؟ یو میاشت بیماره. د هغه بیمارۍ د لاسې بدن کمزوری شوی، بدن یې ډېر زیات کمزوری شوی. نو ما تاسو ته ویلې چې دا باترومونه نه وو، دا د حاجت پوره کولو دپاره به دا زنانم بهر ته تللې. وایي زه دغه شان بهر ته راووتلم د حاجت پوره کولو دپاره. نو د دې یو رشته داره زنانه وه چې هغه هم د عایشې بیبي سره ملګرې شو، په دې لاره باندې روان دي. زما عزتمندو د هغه زنانه نوم ام مصطح رضی الله تعالی عنها. ام مصطح رضی، د مصطح مور دا بدری صحابي دی، د دې مور وا. زما عزتمندو اوس ټول صحابه، ټول صحابه، ټول صحابياتي د پدې تهمتونو باندې چې په عایشې بیبي باندې تهمتونه لګېدلې دي، منافقانو چرچخ ورا کړې ده. عبد الله ابن ابي د ټولو منافقانو رئیس المنافقین، د ټولو منافقانو مشر، په عایشې بیبي باندې تهمت لګولې او دې خبرې له دومره زور ورکړې چې دا د پیغمبر علیه السلام خوښه بیبي ده، راشه چې دې له زور ورکې نو زور به چاته میلاوي؟ پیغمبر علیه السلام. پوه شوې که؟ زما عزتمندو دغه ام مصطح رضی الله تعالی عنها په دې خبره ډېره غمجنه وه چې دا منافقان به ځای په ځای ناستو او د عایشې بیبي متعلق به دا خبرې کولې. نو په دې کې د دې زنانه زوی مصطح رضی الله تعالی عنه عایشې بیبي پسې خبرې کړې وي، حالانکه صحابي و. اوس خامخا خلک ناستي وي هلکه دا خبرې شروع دي، وي د پلانکۍ زنانه متعلق دا خبرې کی، نو ته هم پکې سوی که نه به وې؟ دغه شان دم پکې څه ویلې. زما عزتمندو د دې غم د لاسه د ام مصطح رضی الله تعالی عنها تندک وخوړو. چې تندک یې وخوړو و اے مصطح الله دې هلاک کا. بیا لږ مزل کړ، عایشه بیبي ورته وایي و ته خو دې صحابي تخیرې کې تا ته پته نشته دا بدري صحابي دی، تا هغې تخیرې کې. وایي اے عایشې تا ته پته نشته چې هغې څه ویلي دي؟ اے عایشې تا ته پته نشته چې هغې څه ویلي دي؟ زما عزتمندو بیا یو څو قدم یې اخیستې نه و، بیا را پرېوته. بیا وایي اے مصطح الله دې هلاک کا. دغه شان درې ځلو شو. عایشه بیبي ورته وایي په دې منظر خو مې پوهېږه که نه، دا څه خبره ده ته دته خیرې کې؟ هغه ورته ټوله قصه بیان کړه چې ستا متعلق خو دا خبرې شروع دي. عایشه بیبي فرمایي چې کله ما ته دا خبره وکړه که نه، وایي زه خو یو میاشت بیماري مې تېره کړې وه، بدن مې اسم خراب و، خو چې دا خبره مې واورېده چې په ما تهمت لګېدلی دی، ما به ګوره پیغمبر علیه الصلاة والسلام به خپلې بیبي ته سم نه ویل. پیغمبر علیه السلام اوس که ما او تا داسې حساب راشي، زما او ستا به څه حسابي؟ او پیغمبر علیه الصلاة والسلام زما عزتمندو عایشې بیبي سره خبرې اترې نه کوي، غمجن دی. عایشه بیبي خبرې نه چې ستا متعلق منافقانو دا خبرې شروع کړي او ته خو بدکار یې، نعوذ بالله. وایي ښه، وایي چې کله مې دا خبره واورېده زما د خپو نه ځمکه وتښتېده. وایي زه کور ته رالم، چې کله کور ته رالم زما عزتمندو د پیغمبر علیه السلام په انتظار کې وم چې الله رسول به راشي، زه به د هغې جاج پړتال واخلم چې الله رسول په کم حال کې. و چې کله کور ته راغم پیغمبر علیه السلام انتظار مې کولو چې په دې کې الله رسول را داخل شو. نو ما پې سلام واچول، الله رسول دومره غمجنو چې سلام مې واخیستو خو مخې رانه واړ. دومره سخته پې دې منافقانو تېره کړې. وایي الله رسول رانه مخ واړو، بل طرف ته ولا راتاو شم، سلام مې پې واچولو. وایي الله رسول رانه بل طرف ته مخ واړو. وایي ما ورته ویلې چې یا رسول الله زه به د پلار کره لاړه شم، تاسو ته ډېر تکلیف دی، تاسو باندې ډېره سخته ده، زه به د پلار کره لاړه شم. وایي الله رسول خاموش و. وایي زما عزتمند وایي زه په دې خبره باندې پوه شوم چې الله رسول دا خاموشي دا اجازت دی چې لاړه شم. زه پلار کره لاړم، چې کله پلار کره لاړم او د پلار د کور دروازه مې ووهله، زما عزتمندو ام رومان رضی الله تعالی عنها چې کوم د عایشې بیبي مور بیبي ده، د عایشې رضی الله تعالی عنها مور بیبي دروازه کولا وکړه
چې کله دروازه کولا وکا دا ام رومان رضی الله تعالی عنها سترګې مبارک سری دومره جړلې دي ولې چې هغه تم پته لګېدلې ابو بکر صدیق تم پته لګېدلې وا زما عزتمند سترګې مبارک سری دي د جړا د لاسه دومره جړلې عائشه بی بی پوه شوله چې والله خاوندم خفا مورم خفا اخوا ګوري ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قرآن ته ناسته یو آیات په یو اوخ کې د سترګو نه راوځي چې الله د عائشې بسکی د عائشې متعلق بس فیصله راځي زما محترمو د دې تهمتونو نه الله بنده مسلمان وساتي دا تهمت دا اوریدلې د کنه دا چې په عائشې بیبي باندې کم تهمت نو دا د تدانن دا واقع ختموم دا واوري چې دام د ذهن صفایو شي عائشہ بیبي چې کله پلار ته ګوري مور ته ګوري زما عزتمنو یو کمرې ته لاړه والته الله ته زار او قطار سره جاړي زار او قطار سره جاړي یا الله محمد رسول الله مخفدي صحابه مخفدي صحابيات مخفدي پلارم خفدي مورم خفدا یا الله تا خو پته ده کنه یا الله چې زفاکه ما هیڅم نه دی کړی یا الله دې منافقانو ما پسې دغه تهمت لګولې دي یا الله زما د صفای یا الله زما د صفای اعلان وک یا الله زما د صفای اعلان وک عائشہ بیبي زار او قطار سره جاړي الته پیغمبر علی السلام په جمعات کې ناشته او زما محترمو ټول صحابه غیر چاپیره غمجن صحابه یو ځکه سبل ځکه او غمجن ناشتي او پسلګو جاړي پسلګو جاړي الله رسول تپوس کې زما صحابه تاسو خراته وای زه د خپل بیبي سره سوکم یو نه تپوس کې بل نه تپوس کې بس ټول سرونه ښکته کوي پدې کې علي رضی الله تعالی عنہ راوچت و یا رسول الله دا راته وای چې نعوذ بالله تاسو له سوخ بیبي نه درکې تاسو له سوخ خزه نه درکې تاسو د پاره خزه ډېری عائشې له طلاق ورکړه نعوذ بالله تاسو خو ځان ته څومره غم اچولې دی ظالم څومره تکلیف کې کړی دی عائشې له څه ورکړه طلاق ورکړه عمر رضی الله تعالی عنہ راپاسېد یا رسول الله زه یو څو تپوسونه تاسو نه کوم وایي وایه عمره و یا رسول الله دا راته ووایه چې دا عائشه تا په خپله خوښه کړې ده او که نه چا درله کړې ده وایي دا ما په خپله خوښه کړې وایي د دې اشاره بل چا درته کړې ده او که نه تاسو په خپله وایي د دې اشاره ما ته الله کړې د دې تصویر جبرائیل علیه السلام راوړی او محمد رسول الله ته وښودلو چې یا رسول الله دا به ستاسو بیبي وي په دنیا کې به هم ستاسو بیبي وي او په جنت کې به هم ستاسو بیبي وي دا تصویر ما ته ښودلی شوی عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې الله جل جلاله ستا دپاره د عائشې انتخاب کړی یا رسول الله نو چې الله ته تاسو خوښئ نو الله ستاسو دپاره د بدکارې ښځې انتخاب کوي نه کوي چې دا خبرې واورېدې د الله رسول صلی الله علیه وسلم بړه سمامولي غونته کې اطمینان حاصل شو او راپاسېدو او زما عزتمندو د عائشې رضی الله تعالی عنها پس یعنې د سخر کره لاړې چې زه به د عائشې تپوس وکړم چې سخر کره راغلې ام رومان رضی الله تعالی عنها گیټ کولاو کو هغه مکه شانزار او قطار سره چاړي او بکر صدیق هلته ناست دی او قرآن تلاوت کې مکه شانزار او قطار سره جاړي الله رسول تپوس کوي وایي عائشه چېرته ده دې خبرې ته توجه شته ام رومان رضی الله تعالی عنها نه تپوس کوي عائشه چېرته ده وایي یا رسول الله چې کله نه ستاسو د کور نه عائشه راغلې ده اوسه پورې عائشې جړه بنده نه شوه اوسه پورې عائشه نه خوراک کوي نه څښاک کوي نه چا سره خبرې کوي هغه کمره کې ناسته ده او الله ته زار او قطار سره جاړي زما عزتمندو عائشه بیبي و چې زه کله پوه شم چې الله رسول راغلی وایي ما ویلې چې ورمنډه کو په خپو کې ورته پرېوځه ورته ووایه چې یا رسول الله زما خو تاسو سره زندگی تېره شوله یا رسول الله تاسو زما په یو غلط حرکت باندې اوسه پورې پوه شوي چې تاسو دا خبره زړه ته اچولې ده یار وایي بیا مې ویلې چې نه ورځم هغه الله در رانیسمه هغه الله به زما د صفای اعلان رالیږي هغه الله به فیصله رالیږي امغه الله باندې د خپل مسله حل کوم و امغه الله تزار او قطار سره جړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې د وحی اثرات شروع شو
الله به د وحی په ذریعه سره خپل پیغمبر خبرولو. الله رسول एकदम پزان باندې صادر واچولو او زما عزتمندو وحی شروع شو. خو چې کله وحی ختم شوله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خپل مخ مبارک نه صادر څنګه لری کو، څنګه صادر مبارک لری کو، د پیغمبر علیه السلام مخ مبارک د سورلسم سپوږمۍ غونته کې وزلید. د پیغمبر علیه السلام مبارکه چهره وزلیدا. اوس ابو بکر صدیق او داغي کور والا ام رومان رضی الله تعالی عنها دا سړچی چې والله وحی خوراله چې زما د لور بی متعلق بس فیصله راغلی سبکی الله جل جلاله په خپل باندې زما عزتمندو په قران کې آیاتونه را نازل چې دا مریم علیه السلام باندې تهمت ولګیدو. صفائی چا بیان کا؟ عیسی علیہ السلام. چا بیان کا؟ عیسی علیہ السلام. په یوسف علیہ السلام باندې تهمت ولګیدو. صفائی چا بیان کا؟ یو ماشوم بیان کا. په عائشہ بی بی باندې تهمت ولګیدو. صفائی الله جل جلاله په خپل باندې بیان کړل. زما عزتمند قرآن کې الله پاک فرمایي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الله جل جلاله آیاتونه را نازل ک چې اے زما رسولا، اے زما پیغمبره، مخفه کېږه، ستا عایشه پاکه ده، څنګه چې ته پاکي همدغه شان تا د پاره د پاکي بیبي ما انتخاب کړی. پیشکن د بدکار خلکو د پاره بدکار خزي دي، د بدکار خزو د پاره بدکار سړو انتخاب الله کوي. خپل ځانونه پاک وساتئ، ان شاء الله په بیبي باندې اعتراضونه مکوه چې څنګه ته مکه شان دی بیبي ده، چې څنګه تا زندگی تیر کړې مکه شان به خزي زندگی تیر کړې. په دې خبره ورسېږي په بیبي باندې غلط سوچونه او فکرونه او غلط شکونه مکوه. خپل ځان ته وته سي خسړې ته د سي خسړې نو ان شاء الله العزيز خپل ځانونو نه به زما عزتمند دا غلطي نه وباسو. ټیک ده کنه؟ ان شاء الله غلطي نه به وباسو. ان شاء الله سره به صلح کوو. ان شاء الله صلح وکړو. ان شاء الله د 15 وخت د مونږ اهتمام کو، د الله په لار کې وختونه ولګو، ایمانونه جوړ کو او زما عزتمند د مرګ نه مخکې د مرګ د پاره تیاری